الرحمن الرحیم قدوری ولا سبق نمبر 31 کې مخته مسائل خید منځ ولا فإن سبقه الحدث کسړی ته په منځ کې بیودسی پیښه شو بیودسی ولا پیښه شو ل ان سوره په منځ نه بدا تاوشي لاړ بشي مزمري خرابي وتوضع او دس بوکي وبنا على صلاته په خپل منځ باندې د مخته بنا وکي درې رکعات کړي وکي بیا دس شو لاړ شي دس وکي را دي شیخيري رکعات کې څلور بشي خدا الا ان لم يكن اماما چې امام نه بس ورستنه دی لړ شي فإن كان اماما ک امام بیودسی و ته پیښه شوله استخلف ځان په ځای به بل سره خلیفہ وګرځي خپل بلړ شي وتوزع دس بو کی وبنا على صلاته فالمنزبن دی بنا او کی مقتدی جری اوستی ما لم يتكلم چې ترسوی خبري نه کړي که خبري وکي د ټیم کې او داسې منځيار څه خراب والاستیناف افضل خسرن منس کول خو یا ډیر بهتر دی چې خلاف نه اوزي مختی و انما کای سړی منځي کولو دومره ډیر خوب په غالب شو په منځ کې خوبواله شو صرف خوبواله نه شو بلکې فاحتلما پکې احتلام هم وشولو او جن یا لیوانای شو منځ کې دماغ کار پرې دولو او اعمی علیه یا بهوش شو عقل کار پرې دولو او قهقها یا په کړ کړو خندلې استأنف الوضوء والصلاة جميعا دواړه برګرځي او د سیلاړو منځي لاړو نه کیږي سره نه برچو کی ځکه چې دا اوارج ډیر کم پیخیږي سړی ته چې خندګانی پکې کوي یا لیونه کیږي منځ کې یا خوبونه ګوري به پکې اختلامي کیږي د شی ته ډیر کم کیږي خامخ دی وین تکلم فی صلاته کوي سړی منځ کې خبر یو کړي صاحین هیره بنه چا څه خبرې کولې دی پکې سوچونه هغه ته جواب ورکول بل څه خبره او عامد نه په قصدن سره وکي سمانه ارادتن وکړي سوچي او چې منځ کې ما نه سوچي نو خو بس شو एकदम خبر اور خطا شو لې اور وکړي اسی چې لکه متیږي بنا پاته بنو کوي کا پاته نه مات شو بطلت صلاته منځ ختم خامخ ته دا بیودسی خودی ته منځ مانس کې پیښه شي کبه د سیوشول وإن سبقه الحدث بیودسی ته پیښه بعد ما قعد قدر التشهد عبد رسوله برابر منځ ویل واغنه بعد او ته بیودسی پیښه شوله توزع بیا دیم لړ شو د سو کې وسلم سلام دی واړی به سلام دی منځ نماز اگر شي دی منځ پراش مرل شي خود نقصان دی پکې ما پری دی وإن تعمد الحدث في هذه الحالة كپدی حالت کې په زور ځان بیا د سکو پوزي ته زور ورکو وینت روانه شدانی ته زور ورکو زوت نروتله او تکلم یا پزور خبري وکړي او عمل ينافي الصلاه یا د سیکار یو چې منځ سره بالکل خلاف په منځ کې چې کو ټاپه کوي وهله تمت صلاته منځ پراشو خو نقصان پکې ضرور وکړو خمختي وان را المتيمم الماء في صلاته یسړی د تیمم کړو په منځ کې وبو کتلیا چاوتي چاله وبو خوشتادي بطلت صلاته دي منځمات شو چې د وبو استعمال قدرتي وي وإن رأوا بعد ما قال قدر التشهد كبي عبد رسوله برابر منذر سوال دي غنا بعد او بوقت لي پته وته ولګیدله نبي هم شولو منځ مات شولو او كان ماسحا يسري مسح کړي وا فانقضت مدة مسح د موجود مسح ولا مدار بني تیر شو منځ کیدا یا او خلع خفيه بعمل قليل لکشان دي مزيء بسل منځ کی او كان اميا مخي ولا ايسن ورتلل منځ نوز دا قرات نوز دا لګزګ منځ دا فتعلم سوره پکې دا شقول هو لا خدینا تو نه کلګسره درې آیتونه او عریانا مستبر بند ولاړو فوجد صوبن کپړای اومندل شرط نه واره وړل دي د مخې ته وغورځواله یا بل چا سره وکتل لري نظیر پریوت چلته خو جامه غونی کتلش او مؤمن یا اشاری بني منس کول رکوع ته نشوټی دیدلې سجدی ته فقدر على الركوع والسجود خدای پاک بالکل ټیک ټاک کړل رکوع سجده طاقت پکې پیدا شو یا یو مستنه مخ کې پاتشه او هغه تر شری مسخ می پاتې ده او تذكرنا عليه صلاه قبل هذه جدنا مخ کې قبل منذر بنشتاده یا او احدث الامام القارئ یا یو امام قاری صاحب تلاوت زدو ایتونه هغه بیا ودس شو فاستخلف اميا ځان په ځای د سیکاسي ودرولو مسالې باندې چې بالکل سورتونه نزد ایسه یا او طلعت الشمس في صلاه الفجر سبي منځي کول مانس کې مرسترګي رو خاتله او دخل وقت العصر في الجمعه جمعه منځ کې اختو د مزدګر ټیم په داخل شو او کان ماسحا على الجبيره
یا پټۍ لګولې او په زخم باندې هغه باندې مسحه کوله فسقطت عن برء او پټۍ وغورځېدله لاندې زخم جوړ شوی و او کانت مستحاضه یا یوه ښځه مستحاضه وه فبرأت خدای پاک ټیک ټاک کړه لوره موټه شوله منځه منځ کې ما ته ووایي خلکه دې مونځ وشولو اوس دا خبره کوي دې ټیم کې بطلت صلاتهم فی قول ابي حنیفه رحمه الله په دغو ټولو صورتونو کې د دغه سړي مونځ ښه شولو مات شولو باطل شولو سره نه به دا لمونځ کې په دا ټولو شیانو سره مونځ یې خراب شو ځکه د کوم کارونه شي دا من غیر صنعه دي په خپلې نه دي کړي دا ولا رپي شولو وګورئ یو سړی دی چې شی کولو بیهوشه شولو یوې سړی د قدر تشهد مونځ ویلې ده خبرې وکړلې یا اوبه یې وکتلې یا مدای تېر شوله مسخې وله یا امي و صورت یې زده کړو یا بربنډو کپړې وموندلی اشارې کولې رکوع مغې شو دا خو دې په خپله نه یې کړې دا خو ته پېښ شوله الله طرف نه ټیم ورباندې پرا شو دې ورکې زور نه و صورت یې زده شو چا ویله و دیونه زده شو دماغ یې دومره تیز و یکدم یې صورت زده کو خدل که یا بربنډو جامې وموندلې دا خو ورپسې سر نه و خو بس راپېښې شو چېرته نه دې کې د دې سړي وله خپل کار نشته ځکه امام صاحب یې د دې وله مونځ ښه شولو باطل شولو او د امام صاحب په نسبت باندې خروج من الصلات بفعل المصلي فرض ده صاحبینو په نسبت فرض نه ده هغوی چې وقال ویسو په محمد رحمهم الله تمت صلاتهم فی هذه المسائل په دغو 12 څومره دي چې ټولو صورتونو کې د دغو کسانو مونځ پوره شو دوباره د کولې ضرورت نشته بس